وبه قال حدثنا سعيد بن يحيى بن سعيد الأموي القرشي قال حدثنا أبي قال حدثنا أبي القرشي دام مخيويل إذا صفته بعلمه. قال حدثنا أبي قال حدثنا أبو بردة بن عبد الله بن أبي بردة عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه قال قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الإسلام أفضل؟ قال من سلم المسلمون من لسانه ويده. باب إطعام الطعام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. باب أي الإسلام أفضل. مناسبت كتاب الإيمان سره بالکل واضحه ده. ځکه امام بخاری په دې باندې اسلام او ایمان یو شی دی. او ما هم درته ویلي چې په عام عمر کې د اسلام او د ایمان په یو بل باندې اطلاق کېږي. دا څه خبره نشته. عام عمر کې د اسلام او د ایمان اطلاق په یو بل باندې کېږي. نو دا په مناسبت شو. او غرض یې خو ازړې خبرې دي چې ما پرون کړې دي. یو غرض یې څه شی دی؟ حتی د خصال د اسلام او د شعب یا د امور ستاسو خلک کوم تعبیر دی کې امور د اسلام، شعب د اسلام، متعلقات د اسلام، نن په کې یو ټکی راته زیات خصال د اسلام د دې شمېر درته کوي نمبر 1 او دویم ترغیب د دې خصلتونو درکوي چې د دې خصلتونو باندې تعامل وکړه او درې مرد کوي په مرجعه باندې. ولې مرجعه وایي چې اسلام چې دی نو دا په ایمان فقط تصدیق دی او دا تصدیق سره طاعت پیدا نه ورکوي، معصیت نه راکوي. نو امام بخاري دا خصال ذکر کوي چې ګوره دا خصال دي که دا د وکړل دا پیدا ورکوي او که د دې خصال دې ونه کړل نو تاوان نه درکوي، نقصان نه درکوي. نو رد شو په مرجعه نو حسر شو او بل هغه سرورمه خبره چې په خمسو کې حسر نشته. بني الاسلام على 5 هغه صرف رسول الله صلی الله علیه وسلم هم ذکر کړی دي یا اغلب ذکر کړی دي او یا اجناس عالیه ذکر کړی دي. دا څلور خبرې دي ان شاء الله دریادېږي به. نو ایو الاسلام افضل کم یو دی؟ نو حدیث کې ترجمه الباب کې کلام شته او ترجمه الباب جز حدیث دی. نو حدیث کې به تشریح وکړو. سعید بن یحیی بن سعید الاموی القرشی او اموی چې دا صفت دا د نږدې علم نه وي، دا د راوي او د مقصود صفت وي. راوي سعید دی او مخکني سعید بن یحیی دا د صفت شو. نو سوی سعید ابن یحیی، سعيد ابن يحيى تاسبه حدثنا سعيد بن يحيى بن سعيد الأموي القرشي. أموي وتذكروا بنو أمية مشهور قبيلة أبو سفيان رضي الله عنه قبيلة أو قرشي وتذكروا قريش سنة تعلق. قال حدثنا أبيك يحيى بن سعيد يحيى دا قرشي خدا بیا کوفه ته منتقل شوی. نو دا ځکه درته وایم نو دوی چې کوفیون نو سوال به بنا باندې دی قریشیون کوفیون دا ځکه پکې چې قریش د مکې قبیله ده او کوفه په ځای او مکه کوم ځای ده. نو اصل نسب او اصل ولادت د خلکو دا په مکه کې شوی دی. اصل نسب د مکې دی ورته دا د نقل شوی دی کوفه ده او زندگی په کوفه کې تیر کړی ده، وفات هم په کوفه کې دی. ځکه ورته کوفیون وایي. قال حدثنا أبي يحيى بن سعيد دم سيقراوي. قال حدثنا أبو بردة، أبو بردة بن عبد الله بن أبي بردة. بورا وزادتك دا النكلم من بنيام أبو بردة أو دم أبو بردة ده تبع بريد به دي أبو بردة تبع سوي بريد به وتبع أو بيا بتاخد حالات الودشتا. دا حدثنا ابو برده جديد عبد الله ابن ابي برده. اغنيك ابو برده ابو موسى الاشعري دي. انيك ابو برده جديد نا اغد ابو موسى الاشعري دوي دي. انيك جديد
نقل د خپل نیکه نه چې ابو برده دی او د هغه نوم عامر دی یاد لرئ که نه دی هغه د خپل نیکه نه نقل کوي نیکي ابو موسی اشعري دی او بره بین الصدرین د حدیث لیکلي دي چې د هغه نوم عبدالله ابن قیس دی ابو موسی اشعري نو دا چې کوم نوسي دی ابو برده دته برید وایي ابو برده برید ورته وایي او دې د خپل نیکه نه نقل کوي چې ابو برده دی د هغه نوم عامر دی عامر او ابو موسی نوم عبدالله ابن قیس دی او د یمن اشعریین دي د یمن او بیا راغلي د مدینې منورې ته او د نبي کریم صلی الله علیه وسلم د اجله صحابهونه دي حضرت ابو موسی اشعري او زبردست مجاهد دی صاحب من دی په غزوه ذات الرقاع کې خپل ذکر کوي اگر چې بیا وروسته به دا ذکر نه کوو خو مخکې کوو دا به تاسو سره چې غزوه ذات الرقاع ته غزوه ذات الرقاع ولې وایي نو د هغې په متعدد وجوه د تسمیې د ذکر کومه و یو وجه د تسمیې ابو موسی اشعري په خپله ذکر کوي وایي زموږ نوکونه اوتي دومره سخت سفر و دومره سخت چې زموږ نه نوکونه غورځېدلي نو كنا نلف على أرجلنا الخرقاء موږ به د پښو نه ټوکړې تاوهلې نو ځکه ربعې به مې تاوهلې ذات الرقاع ورته نو دومره عظیم مجاهد دې صحابو څومره خوارې کړي دا چا چې پوډې په خپه کې الغې لاړ شي سفر نه شي کولی او د دوی نه نوکونه پرېوتي دي او په هغې کې هم لګیا دي پیاده سفرونه کوي او جهاد پکې کوي ابو موسی اشعري دا د حضرت ډېر واقعات په وروسته راکړي د حضرت علي او د حضرت معاویه رضی الله عنه په میاشت کې کومه معرکه شوې ده نو په هغه معرکه کې بیا د صفین په مقام حکمین جوړ شوي یو حکم د معاویه طرف نه رضی الله عنه بل د علي رضی طرف نه رضی الله عنه نو د علي نمایندګي وکړه ابو موسی اشعري او د معاویه رضی الله عنه نمایندګي عمرو بن العاص رضی الله عنه کوله مخکې ده ماجله صحابونه دي قال ابو موسی اشعري سوري قالوا صحابه وي اوس کته چې دا خو ما قبل ذکر راځي صحابه مو نه تا نو د اختصار دی د شی لکه د اختصار دی قالوا صحابه وي يا رسول الله اي الاسلام افضل لو يوم اسلام ورده قال من سلم المسلمون باللسانه ويده ومن سلم کی ما پورا تفصیل ویل ودلته مولانا سے یو اشکالات دي یو دا کې د ایو مداخله متعدد وي او دلته د ایو مداخله مفرد راغلی چې اسلام دی حالانکه د ایو مداخله سوي هغه متعدد وي نو د غیر متعدد جوابونه کوي ایو الاسلام دلته کې ایو ذوی الاسلام افضل ایو ذوی الاسلام افضل ذوی پکې مقدر شو کوم یو د ذوی الاسلام مراد څه جو ایو المسلمین ایو ذوی الاسلام معنی ایو المسلمین خاوندان د اسلام او مسلمانان نو ایو ذوی الاسلام ایو المسلمین افضل قال من هذا کسر نو اشکال ختم او بعض حضرات پکې خصال مقدر کوي ایو خصال الاسلام افضل ایو خصال الاسلام خصال بیا متعدد دي نو که خصال مقدر نو بیا سوال راځي چې جواب مطابق سوال سره نه لکه سوال د خصالو کوي د اوصافو کوي خصال اصل امور او جواب کې ذات ورکوي من سلمه نو جواب مطابق نشو نو بیا جواب کې مضاف مقدر کوو خصلة من سلم المسلمون سمعوي خصلة من سلم المسلمون بسوق المسلمانات تجيب الله تضرر محفوظ تاكيد على خصلة خصلة سجل دا مسلمان تجيب الله نور كبلا مسلمان تجيب الله ترى نور كون دا خصلة نو خصلة من سلم المسلمون من لسانه ويده خصلة سجل عدم إيذاء المسلم عدم الإيذاء للمسلم باليد واللسان هذه الخصلة هي المرادة نحاصل تشو لأي ذوي الإسلام مقدر كيف يا متعدد شوي المسلمين ومطابقة السؤال والجواب تقول تتواتر جواب كذا أو بأي خصال المسلمين شيء السؤال خصال كيف أو جواب كذا مطابقة الجواب السؤال لا خصلته مقدر من سلم المسلمون من لسانه ويده لا يوصف
جواب دویم سوال دلته مولا صاحب دا والدېږي چې د رسول داسې جواب ورته دویم سوال چې نه کړه او دا جواب دلته زده کې دا بار بار راځي او ممکن دا پرچا کې داسې قسمه سوالونه راځي نو په تاسو سوال وکړي چې دلته رسول الله مبارک نه تاسو کېږي چې ایو الاسلام افضل نو جواب من سره مسر ورکړي رسول الله چې دویم حدیث دا ایو الاسلام خیر نو خیر او افضل خو یو شي افضل او خیر او څه یو نو جواب کې تدریک الطعام وتقرب السلام ورکړي تاسو پیږي قبل نه کې تاسو کوي ایو الاسلام افضل ببر الوالدين بل نه تاسو کوي ایو الاسلام افضل بالجهاد في سبيل الله نو دا څنګه یو ځای کې رسول الله مبارک یو جواب ورکړي مبتدی سوال ته جواب کوي او بل ځای کې بر الوالدين ورکړي او بل ځای کې الجهاد في سبيل الله ورکړي هذا الا تعارض دا موږ دې بدل تعارض دي د روایت په میاس کې بدلته جواب واه دا به ارزه شي دا به بار بار د سوالونو کو یلکه دې حدیث الناس کې تعارض راغی د حضور پاک نه تاسو کېږي او جوابونه مختلف ورکړي نو دلته یو ورسره دلته یو جواب دا اختلاف د اجوبه کې راغلی دی اختلاف د اجوبه دا په اعتبار د احوال السائلین دی احوال السائلین یا مخاطبین دواړه ویل شي اختلاف د اجوبه بنا له اختلاف د احوال السائلین یا مخاطبین رسول الله مبارک کتلی دی چې دی وخت د مخاطب چې دی د جبه د لاس سره کومه دې د جذباتي د وسنات دی هغه دا جواب ورکړي بل سره هغه jihad کې لږ سستی کوي هغه په جواب ورکړي اول د مور پلار په حقوقو کې لږ سستی کوي هغه جواب ورکړي اول په معاشرتي امور کې لږ سستی کوي هغه ته اول جواب ورکړي چې وړه ورکوا او سلام اچوا نو ګوره حالت ګوره حکیم له یو سړی راځي یو سړی د ما په خېټه درد هغه یو نسنور کوي بل سړی راځي د ما په خېټه درد هغه بل نسنور کوي نو ګوره حکیم ویږي هغه ویل نسنور کوي چې دا قبل سي دا خېټه ډېره تیزه چالو ده دا خېټه بند ده هغه نسنور کوي چې خېټه کولوش هغه بند وایي چې ستا په خېټه درد دی هغه اسهال پیچې شي اسهال د ستونې دي هغه د بندش دار ورکړي د ټولو د وجه نه پکې نو د دنیا حکیم لا یو سر مې وګيږي نو یو کته دا ورکړي چې دا سره یو شی ویلې په یو وګول کړی نو ګرمه کولای ورته منو دا سر ویلې او بل ته وي بل ته نسلي دا ورکړي چې نه باندې دا ور یو سر وګي نو دا څنګه رسول الله مبارک حکیم الامه دی هغه حکیم الثقلین ورته ویما رسول الله مبارک هم احوال السائلین تقولی والمخاطبین تا چې چا کم کمې دا غي مطابق جواب ورکړي نو کوئی پښه اختلاف د اجوبه او اختلاف د اجوبه او بنا له اختلاف د احوال السائلین او المخاطبین دا یو یا اختلاف د اجوبه بنا د اختلاف د ازمنه زمانی تقولی دې زمانه کې اقسام او جهاد عملی وسیله ضرورت دي چې موضوع او لخر د کافر مقابله کې جوړو نو هلته کې هغه وایي بل وخت کې خلک شکایات کوي چې د مخاطب کې دا غلطي نشته خلک د مور کار د حقوق او مور کار شکایات کوي د بچو نو په هغه زمانه کې دا وایي بل کې دا مسله نه راځي روزانه دا مسله راځي چې د جبه نه درو رسېد نه رسېد نو هغه زمانه کې دا وایي اول زمانہ کې دا راځي چې لکه معاشرتي امور کې د خلکو کوتاهي ده هغه وخت کې دا نو کومه زمانہ کې چې د کوم څه ضرورت ده رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه دې کې دا حواله کړي نو اختلاف د اجوبه بنا شو په اختلاف د احوال د ازمنه په اختلاف د احوال د ازمنه او درې بدلته وي درې اختلاف د اجوبه بنا دي با اختلاف د شمول د متکلم رسول الله مبارک پر حالات رسول الله مبارک یو وخت په دې کې اهمیت د جهاد پروت چې اهمیت د جهاد پروت د جهاد نو وخت دا یو ورته بل وخت د رسول الله
جواب ورکړي. بل وخت کې دا اهمیت دی چې خلک ویل غواړي چې په جبه لاس چاته ضرر ونه رسوي، نو هغه وخت کې چې چاته تپوس کړی دی نو هغه جواب یې ورکړی دی. وایي نه شي په خبره په اختلاف د الفقو بنا دی، په اختلاف د چا د شهور د متکلم کې رسول الله صلی الله علیه وسلم. او یا سلام خپل جواب ورکړو چې دا افضلیت اضافي دی، حقیقي نه دی. دا افضلیت څه کې نه ده، اضافي دی، حقیقي نه دی. نو تعارض ختم شو. څه مطلب؟ دا په ایضاح په نسبت د ضرر رسولو دا افضل دی چې په جبه لاس چاته نه رسوه. په نسبت د معاشرتي امورو کې دا افضل دی چې ډوډۍ ورکوه او سلام اچوه. په نسبت د حقوق العباد کې د مور و پلار حق دی. په نسبت د حقوق العباد کې د چا حق دی؟ د مور و پلار. نو دغه کې دا اضافي تفضلات دي چې لکه څنګه زه یو هلکه دا طالب ډېر ښه طالب دی، بل وخت یو دا طالب ډېر ښه طالب دی، بل وخت یو دا طالب ډېر ښه طالب دی. نو دې کې تعارض نشته، دا یو خواله په یو نسبت دی، د بل خواله په بل نسبت دی، د بل خواله په بل نسبت دی. یا څه دي شي؟ نو څو جواب مې وکړ؟ اختلاف د الفقو بنا نسب باختلاف د احوال د مخاطبینو او یا د سائلینو، یا اختلاف د الفقو بنا دی او اختلاف د ازمنه او احوال د ازمنه او یا اختلاف د الفقو بنا دی په اعتبار د شؤون د متکلم او یا اختلاف د الفقو بنا دی وایا اضافي دی په نسبت سره دی، اضافي دی نسبتي دی، حقیقي نه دی. یو بل جواب علماء کړی چې دا په اعتبار د اجناسو سره دی. په اعتبار د چا دی؟ څه مطلب؟ په یو جنس کې دا اخري جواب تقریبا یو بل سره نږدې دی. په نسبت د یو جنس کې عدم ایجاد یو افضل دی، په نسبت د بل جنس بل افضل دی، په نسبت د بل جنس بل افضل دی، په نسبت د بل جنس د یو جنس دی یو روانش دی. په ایجا کې هغه روانش، معاشرتي امورو کې بل روانش، حقوق العبادو کې بل روانش. پوهېږئ که نه؟ نو حاصل د کلام په اختلاف د اجناسو شو، اختلاف د اجوبو په اعتبار د اختلاف د چا شو؟ د اجناسو. دا پنځه جوابونه شو، اشکال یې ختم شو. ایو الاسلام افضل، کوم یو اسلام افضل دی؟ خو دلته مولانا صاحب یو بل اعتراض څلورم چې د افضلیت څه معنا؟ افضلیت څه ته وایي؟ ایو الاسلام افضل یا خیر، افضل څه دی؟ نو بعض حضرات وایي د افضلیت په اعتبار د کثرت د ثواب سره دی. په اعتبار د چا دی؟ لکه دا صفت چې چا کې ثواب په ډېرو ومومي. افضلیت په اعتبار د کثرت د ثواب، چې داسې اخلاق یې وي چې په ژبه او لاس چاته ضرر نه رسوي، دله باندې دله به ثواب ډېر ښه ورکړي الله پاک. دا یو شو. او بعض حضرات وایي چې دا افضلیت په اعتبار د ایثار د نفع دی، چې خلک مسلمان ته ډېر خیر ورکوي، خو د دې نه غټ خیر بل نشته چې د ژبې او د لاس د ضرر نه یې محفوظ کړي. افضلیت بیا په اعتبار د ثواب چې دی دې سړي له په الله ډېر اجر په دې ورکوي چې دی قادر دی چې په ژبه لاس چاته ضرر ورسوي او بیا هم نه رسوي. او یا دا چې په اعتبار د چا سره ایثار النفع چې دی مسلمان ته فایده رسوي، هلکه وایي د خیره مې د توبه نه خو سپي دې رانه کورې کا. دا نه وایي وایي د خیره مې د توبه نه خو سپي دې رانه کورې کا، یعنې ضرر نه راکول او ډوډۍ ته مې ضرورت نشته. نو په اعتبار د ایثار د نفع. او یا بعض حضرات وایي چې دا افضلیت په اعتبار د اخلاق حسنه سره دی. په اعتبار د چا دی؟ دا بهترین خوی دی. په اعتبار د اخلاقو دا افضل مسلمان دی. په اعتبار د اخلاقو خلاصه شوه. نو دا افضلیت درې معنی کوي. افضل یعنې ثواب یې منحصري، افضل مسلمان ته نفع ډېره ورکوي، افضل اخلاق یې بهترین دي. قال من سلب المسلمون من لسانه ويده. د مولانا صاحب د دې تشریح ما پرون کړې ده او مناسبت د باب سره مې واضحه دی. هغه څه چې ترجمه الباب امام بخاري معنون کړی په ایو الاسلام افضل وسره نو واضحه شو. او دا حدیث د مسائل مستنبطه پر موږ وستري دلته یو بل وسلام معلومه کو ادا د صحابه رسول الله مبارک د
يا رسول الله بيوتوي مخاطب سرا او بلدا كده استاذنا او د بشر نه داسې سوال کولی چې کوم اسلام افضل دی او کوم مسلمان بهتر دی دا سبب خبره نه ده د استاد نه داسې سوال کولی چې کوم مسلمان بهتر دی یا کوم اسلام ولا اسلام ته معلوم شو او بل درجات ته اسلام ته معلوم شو شابه وایا ته معلوم شو درجات څه چې چا کې دا صفت وي دا افضل درجه ده چا کې دا صفت وي دا افضل درجه ده نو درجات اسلام ته محفوظ شو او بل رد په مرجع او باندې راغی ولې هغه معاصي درسي او ګورم مابل مسلمان مسلمون کچرته یو انسان هغه د جبل لاس د ضرر نه محفوظ نه وي نو دا په مسلمان نه پر تشریح کړی دا رد په مرجع او راغی اور مسائل انسان یہ مسلمون کی مسلمات اور ذمیون وغیرہ تفصیلات میں پر ہوئی اور پسیش مولانا سے باب استفهام الطعام من الاسلام وبه قال حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا الليث عن يزيد عن ابي الخير عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه ان رجلا سال رسول الله صلى الله عليه وسلم اي الاسلام خير قال تطعم الطعام وتقرا السلام على من عرفت ومن لم تعرف إطعام الطعام من الإسلام إطعام الطعام كالبوري والدول من الإسلام زمانا من خصال الإسلام من خصال الإسلام فبالخلاصة إطعام الطعام من أمور الإسلام ده خصال وأمور أو متعلقات كشعاب تشكل ويشي لا الاختيار للمذهب يولي إطعام الطعام سجل لك من خصال الإسلام إطعام الطعام من أمور الإسلام إطعام الطعام من شعاب الإسلام إطعام الطعام من متعلقات الإسلام تأخذ هذا الشيء هو إطعام الطعام مناسبة كتاب الإيمان سنة أوضح من الشمس دي ذكري إسلام الروح إسلام وإيمان بيوشي إمام بخاري بني ذاك مناسبة شو او بس مولانا نصيبه دوما خبر ده شغلت الامام البخاري سيدي وقت خبر ده عد الى شعاب الايمان تتبلى شعب الشمالي هل ده يوم شعبه تتبلى شعب الشمالي دار الملك دوما خبر ده شو هذه كان يروح كان حسب خمسوكي ليش تقريبا خاصه الذكر جاي يتعامل الطعام ولا حسب خمسوكي ليش اغلب ذكر كريدي اهم ذكر كريدي هلا ये अजनास आलिय जिक्र करें और दलील गारद इससे तरगीब और तरीकेदा शुआबदार के पैदा का और सरोवर रत के को मुख्य अवमान दे इता सुवाय फात पैदा से इता फात के फात दे और दा इस्लाम हिस्सा इता फात के मकसद दे और दा इस्लाम हिस्सा दा सरोवर खबर शे इता फात कतवे जगह हो पाना पूरा दिया كمان التبعيد شو أصلا جانا ديوين طبعا شارتي لو جانا ديوين هو كتير ده بالفرص ده لكن أنا ما فرص شو كمان التبعيد شو نتعامل مع جزء الإسلام جزء الإسلام نعمل جزء الإسلام نمو قوي تعمل جزء الإسلام ده شرط تاسع هذا دي جواب كل شيء غير كل شيء جواب بدنا كده في البخاري والترجمة الباب الحديث من الإسلام نشتا حديث ذلك أن تطعم الطعام وتقرأ السلام طبعا الإمام البخاري ولا جملة جواب كذا الإمام البخاري جملة مباركة ليه؟ خلاصة جملة يا دوام بروما شعبة من الإسلام يا ما جزء من الإسلام لك شعبة أو يا ده الإسلام ده جزئيات خدا قائل ما تمام خبره قيمان كذا الإسلام ده خدا مركب الإسلام تزوج ملكة رسول الله هذا مركب وده مارس نجدا مشارة شمال نسبه وموجه زمان الإمام البخاري ما آلي يعني زود السلف تعبيد شعبيكم أغوت ركن غير أصلي جاي ركن غاية ذكي بل حسبتنا مركي أغام تداني كيونك كافر إيمان نوم سيد نوم أم فاسق وإذا مرتبط سفر أغام لدو زبط ولي بيامو إذا من جهنم ترضي بيامو ومعارك إذا موضع أغفر ومرجع أولادنا كي خلاص أشبع عمرو بن خالد بن فاروق الراني والدولة وده بسرير أبي دخان ده
دا مصري دي دا حران دا مصر سرطان وكلاري مصري دي قال حدثنا ليس ما شاء الله ليس بقراءة ليس ابن سعد إمام فقيه او مولانا سے دا فقيه کی کلام نہ ذکر کرتا سوتا سلف کی فقيه ذکر کا مراد سے مجتہد سلف کی کلام فقيه ذکر کی مراد سے مجتہد دا مجتہد او من تلاميذ ابي حنيفه رحمه الله امام ابو حنيفه رحمه الله علیہ شاگردان ہوئے من اصحاب کی کل ذکر کی مراد تلاميذ من اصحاب ابي حنيفه اي من تلاميذ ابي حنيفه وده مصري راوي ليس ابن سعد مصر کے بعد شوی عن يزيد كده دا تابعي يزيد ابن ابي حبيب محشدين قال يزيد ابن ابي حبيب او دا هم مصري دي بلکہ دا عمر بن عبد العزيز په زمانه کې د مصر گورنر و دا رجال مصریون دا مصر گورنر و په زمانه د عمر بن عبد العزيز کی والی مصر دا إذا سوته يزيد أو لكن في التابعين بالفل عن أبي الخير هذا مرسل ابن عبد الله المنذري أبو الخير المنذري مرسل ابن عبد الله أبو الخير أو ذات أجل أو تابعين منه أو سقراء إليه عن عبد الله بن عمرو عبد الله بن عمرو بن العاص مراد رضي الله عنه أن رجلا يسأل سؤاله رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الإسلام خير؟ أنا كثير ما قال لي سفر أشتا نشتا عليك أفضل رسل التعبير كله أو ذلك خير بس بتبديل له خير بس بتبديل له يوم التشو كم يوم الإسلام بالإسلام له قال تطعم طعاما وذا جواب وكي أن وسلم مقدر كهم أن تطعم طعاما وكي وتقرأ السلام أن تقرأ السلام وايا على من عرفت ومن لم تعرف خلاص يا جماعه قلت وما قصوا وجد اي الاسلام خير جواب كي انت لا هو يقول جوابنا قضيه شو كان خلاص يا جماعه لم يعد الاسلام خير او خيريه بس بنياد مولانا سے حکومت ہوئی یا خیریت په اعتبار دا کثرت د ثواب سره دی یا ایثار النفع سره دی او په څه وی په اشاره سے نو یا پتہ په اعتبار سره چې بچاتا نمبر ورکه ای اسلام خیر ورپسې شاه نو دا درې خبرې به موږ خیریت قل بلا شو مولانا صاحب ومن تسوال کو چې ای اسلام دا یو د دې سوي لگا متعدد انه مفرد رانا نو ای الاسلام خیر دلته کې انسان مقدر خبر پڑے راځي بدل ضرورت دي ايو خصال الاسلام شعاب الاسلام ده جواب کې شعاب ذکر کړي التطعم الطعام انا كتطعموا بأختك نسمع بالمعين خير من ان تراه تقويل تطعم الطعام روڑے ورکوا دلته کې تطعم الطعام کې مسلمان خیر نه لکه مسلمان دا ورکوا نه روڑے ورکول د مسلمان دی هم کافر نه مرکول شي کلا وسنیت دا على مدار ذات بچو یا دې د منفعت کې ورکول په دې باندې د اسلام سره نه پیدا تو پدې دې کافر نه ورکې د على مدار ذات تاسو او یا پدې دې ورکې شوا مثالی پیدا سوا او که اسی خوشاله اسی دوستانه بیا بنا ورکې پدا حضرت المطعام دغه ورکول شي څور تویل کېږي حیوانات له ورکول شي حیوانات له طعام یو سپیلا یو قدر ګناګارا او بل او باسي او سیرا کې په ځای راځي یو بيجو یو قدر تر دې ورا په بخاری کې او ټوټه خوراکي نه ورکول شي الله تعالی تعالی نو ته دې په عام کې دې نه راغو مسلمان او دې بل کې زوي تقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف سلام جنا تقرأ تسلموا علينا ويقول مختصر تسلموا نانا تسلموا يا ذات مخاطب سر لګي او تقرأ عام كحاضر لغاية تقرأ السلام كما قام وقت السلام عليكم او فخذ كتابا جاء السلام لګي یا د بل په واسطه لګي دا قراءت عام دي كحاضر تک او غائب تک غائب د فخذ لګي یا په بل طریقه او تسلمون غائب
حاضر سلام شاملېږي او غایب ته نه شاملېږي. دا غایب هم شامل شو که بالکتابت وي او که بإرسال مرسل وي او سړی ورته لېږي دواړه شامل شو. تقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف پیژنې که نه ولې دا قید مه لګوه چې پیژنې ولې انما المؤمنون اخوتنا انما المؤمنون اخوة مسلمانان په یو بل سره وروڼه دي. نو څه مطلب شو؟ نو على من کافر ته مستثنا کته من عرفت کافر نه کافر ته لا وبل مستثنا دي لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام. سمعوا لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام. وداوي سلام رتبه دير شبي كجرت بالفرض دخل مسرت يا جاد منفعته نبي عقيدة بهذا الشيء بتفعل مسرت يا جاد منفعته يا وأصبح السلام عليكم بالتسبة السلام على من اتبع الهدى السلام عليكم ولا السلام معك سلام الله نودي السلام معك بالنصر الله كافر سره مدد خبر کړي کا دعا وکړه کا او هغه باندې السلام واچو صرف باندې کا وای ځکه کله السلام وای نو ستاسو خیر اسلام په حق نه کوي او ستاسو په حق نه قبول شي نو کافر ته منع او کله سم مجبور شوی دی انسان نو السلام بیا ویلې چې په بیا په کې تقدیر په خپل ذهن کې جوړه سلامتك من الكفر سلامتك من الكفر وغير الذين مستثنى لكافر كافر المستثنى دا رنګ د نور علماء د بعد نور مستثنى کړي دي ښا در مختار کې اوسو اشعار دی هغه د تمنا سره نور کا صاحب د در مختار یو اوسو اشعار دي کړي دي هغه د تمنا سره نور کا در مختار کې شتا سلامك مكروه على من ستسمع سلامك مكروه على من ستسمع سلام ستا مكروه دی پاگا جاکے تبی ازوارے ومن بعد ما ابدی لدينا بس جدين كاركم يسن ويشرع ومن بعد ما ابدی لدينا بس جدين كاركم لدينا علاوة لدينا كاركم لدينا علاوة يسن ويشرع مصل وطال ذاكر ومحدث مصل يوم مستوى وسلام ناچه والجواب نشدر كونه مصل وطال تلاوة نقران سيكي سلام باچه وتلاوة تولي وقاسي هذا كده تلاوة دي مستمرح سلام اچه ان قدر ولد عبادتنا مصل وطال ذاكر جو سائل لگیا ہے پر ذکر کے لگیا ہے مطلب قسم ذکر جب آگا جب پر ذکر کی پر مستدرد دے آگا تے مونا اور یوں داری کی قیمت کی آسی سمیناس تھی خلق سر قبریم کہیں کنا کلا ضرورت اور تصویر مارے اور خیر دے پاکا جو لکھی وہی کی پتا قیمت کی سمیناس تھی کلا ذکر کہیں کلا قبریم کہیں تصویر مستدرد ارے ذاکر نہ کر ذاکر مونا حلقه د ذاکرینو چې پوره مستغرب دي یا په ځان یې ساده جوړې دي او د دې خبرې اشاره ده چې ما سره خبرې وکوي دا نه ذکر نو دا قدم ولا د مطلق نه کوي او محدث او لګیا د حدیث درس کوي نو په سلام واچو د په حدیث درس کې واقعي کې دغه درس کوو سو په میاس کې پکې معقوله باندې ګډوډې شتو کې دغه ټول ترتیب بدل کی ذهن هم چې کومه حاکي هغه ګډوډه مصل څنګه شو مصل وطال ذاکر ومحدث سمعوا مصل وطال شابه ذاکر ومحدث خطيب جو سړی لګیا د خطبه وای او د سلام اچي ما وایا هغه خطبه کې د قران آیت وای حدیث په کې وای هغه ټول لګیا د خلک یو حاکي دې چې مضمون جوړ کړی او سبب یې ګډوډ یو خلک په تاسو متوجي چې خطیب وکړي ومن يسقي إليهم ويسمعوا ومن يسقي الرسول چې دې خطیب دې وخت متوجي
کړي ومن يصغي إليهم ويسمعوا خطيب ته وقت متوجه کړي او اوري چې په دې سلام واچي استاد په توجه شي نه خطيب خبره بدري نه دی مصل وطال ذاكر ومحدث خطيب ومن يصغي إليه ويسمع ومن يصغي جوزه إليه ويسمع أغزوك لخطيب دا إصغاء نظرك من يصغي إليهم إلى بقشي ومن يصغي إليهم كذا خطيب دا يا محدث دا محدث امرأة ومن يصغي إليهم إذا دول تصوف إخوة صوتي حديث مجلس ومن يصغي إليهم ويسمع مقرر فقه جالس لقضائه مقرر فقه تابع لفقه تکرار ہے لگیا دیو کو تکرار کی سلام پانچو اسعود رہے گا دیکھا کو سلام سکے تو ضروری خبری خود رہے گا اب اپنے توجہ کی بیان سوے تو کاغذ خبر کٹ رہا السلام علیکم وجه مقرر فقه جالس لقضائه ويتبع الانسان لقاضي لقضاء نفسه فقال السلام ما جواب القاضي اسعود رہے گا اگر توجہ سوے یا سلام ما بولے اگر قضاء کی مصروف تشور سے سمجھ قضاء کی وجہ والی شيء شو لازم لا بيجانا ما تلاقي مقرر فقه جالس لقضائه تفقه تقرار كي يا قضاء تناسته ومن بحثوا في الفقه ضرورة ما كرهنا فقما ومن بحثوا في الفقه تو فقه کی بحثنا كي هو بالسرا لقياني بحث كي مسائل دعهم لينفعوا تبريد يوم الإفادة حاصلة سلام بما جواب دي مسلوب دي بفقه مقرر فقه جالس لقضائه ومن بحثوا في الفقه دعهم لينفعوا أغسوك فقه کی بحثنا کی پریگدا اس پیدا حاصلة کی مؤذن أيضا مقيم مدرس مؤذن أيضا بارو يوسف سلام شيء مقيم إقامت كي أو تبي سلام شيء مؤذن أيضا مقيم مدرس أغدرس كي أو تبي سلام شيء أغنى لي وبحث مذهب كي مستحضر كده يزور ببيقات وركي تمام يا أستاذ ما دي سلام بيه وبيا غريبة سب معوضة لبيه شنو كلمة كده ناقب دان لي وتقريب بذهن كي مستحضر كده ولكن يا أبو مجموع بتفوز من الصحبة وصاشو بلما طول سمكان ورسده هو المريض فوتا دي شبيلة قولي لا شبيلة فوتا لا قولي لا نودنا سكر قرشو خطا شو داونا أي غريب بابو صادق تقريد شبيلة تا يا كولي صار بينهو ومنتا نوداسي ميو أسم بيو صالح درس كي يعتبر باندې سلام واچي نو دا په ذهن کې کوم مسائل وي یا چې کوم شاګردان ورته متوجي وي نو سیستم ګډوډ شي څنګه شو مؤذن أيضا مقيم مدرس كذا الأجنبيات الفتيات
أمنعوا كذا الأجنبيات الفرديات جنكيري والكبيري دينا فبما نقوم قولي دينا نسبب لك ما نقوم دينا لما نقوم نبجي نقوم उसको बड़ा ऐसा देगा अस्सलाम वालेकुम कह दे परवानी कुछ जिनेगा और दुआ नहीं और तो दे अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू व मग़फ़िरतुहू आवाज़ मत हमारे इधर जोड़ते नो खुदा तो बोला दादा भाई जोड़े नहीं थे ये आवाज़ किन को ये कशिश भी खान والوزير مؤذن أيضا مقيم مدرس وكذا الأجنبيات الفتيات أمنع إلى منكم ولعاب الشطرنج لقال الشطرنج كي نبياوي التامس की तोड़ पट्टी वाला वही नाचना था जितना तोड़ पट्टी वाला सब नाचना है नाचकम ले रखा बड़ी बात करता है तारा मेरा जबली की बात कर रहे हैं तो मैं बात कर रहा कि पंचला मुझे जबली ऐसा अब बताता है इनाम शुक्र सबके ना मेरा बंदा है असल जो रोजाना ऐसे करा दी राधा मुझे पक्षान तो वो रोजाना निशी ला रहे बदीन तरीका तो क्या बना देता तिजारत से खुदा को मानदार जुमले ना बनाते बस देता चलो भाई वक़्त में के बेदना अखलास कर और जिधर कसों राजी करना दिल तकीनी अगर अगली बार निशी ला रहे अगर मेरी बात निशी ला रही और दिन तने में पूरी टिका वाला है मां के दा बस जैसा हालात है और बस और कुछ ना रहती कोई चीज का खबर वो रमियास की फकीर कोड चेक सारे द मुसलमान सिस्टम में क्या पड़ दत्त सलाम के भी इसके बाद जरूर सिस्टम गड़बड़ेगी ये सारा खबर मालूम है वला आउ शतरंज के वले फिसद के मुब्तला है अक्सर परिवार ने सभी बड़े शतरंज परिवार जवारी के क़ीमत है और वो क़ीमत के जिक्र वाले में कह रहा अल्लाह वशिबहुन बिखल्क़िहिम दागी सर मुशाबे के लगे दे नेट गई फेसबुक गई बच्चों में सारा जिधर ज़जर शी और कल कभी सलाम में कमा वाला जाओ वैसे पड़े अहम सिस के मसरूफ पे नुमा किया तवज्जो दे खराब नशी अहम सिस के मसरूफ पे नुमा की तवज्जो दे खराब नशी वला आब शतरंजन व शिबहुन बिखल्क़िहिम दावी बिखुल्क़िहिम व शिबहुन बिखुल्क़िहिम दावी लफीसा मुशाबे वमन हुआ مع أهل له يتمتع يا بيبي سلامات جو چپا یا چپا نو تو سلامات ہے خدا تو بولتا سکے تو سسٹم والا گریجویٹ کے ولا عاب شطرنج وشبه بخلقهم ومن هو مع أهل له يتمتع ومن هو مع أهل له يتمتع अगर अहम से इसके मुब्तला है अगर मखलूक खुदा खुशहाल है और दौलत सिस्टम खराब है जल्द वदअ काफिरन ऐदन व मकशूफ औरतिन वदअ काफिरन ऐदन काफिर बन माशवा अपने ना माशवा का माना प्लेगे तो माशवा पे व मकशूफ औरतिन यो सरी लाभ यो सलमाना के माशवा हम्माम के बरबर देवदी को किडुक देवला भी माचवा जवाब नहीं दर बोले जवाब वदा शबसे काफिरन ऐदन व मकशूफ औरतिन वमन हुआ फी हाल التغوط अशनअ अगसो के
بحال تغوت کې غائب تناسته او د سماعي تناسته په ځای ساده لوي بابا جی السلام علیکم بابا جی نه باندې ارزه تختولي دا درته کړه بابا جی باندې غاب کلام دې کړه ومن هو في حال التغوت اشنع غير الشنيع غنما ودع آكلا يوصلي خوراكي سلام ما شوى ولي ما شوى الله شاء كشميري ولي يوصلي خوراكي ما شوى وجواب السلام واجب لي نو ام او فوري بكار دي دوي نو جو سلام جواب السلام كي يرجون الخلي نو لا يقول لك الخلي ودع آكلا إلا إذا كنت جائعا مگر کتقوگی اور دوی السلام علیکم مطلب دا جماعت متوجی شو موائی روٹے راکا بیا خیر ودع آكلا إلا إذا كنت جائعا وتعلم منه أنه ليس يمنع وجدار تفتح کی سڑی بولے مانا نکے او کده تفتح وجی فضلوز دا سلامونا پی واجب بیام دولے ناکے نبی ما چاوا ودع آكلا إلا إذا كنت جائعا وتعلم منه أو دار تفتح أنه ليس يمنع كذلك أستاذ مصروف في التدريس مراد كذلك أستاذ مطلق أستاذ نقولي سوق كم أستاذ مراد أصلاً جوينا خد سكول أستاذ سلام بنا جملة جبرها مصروفي وكذلك أستاذ مغنن سرود بي مدوير مارغان الوزي ما شوى دا فضول کار گئی جدا جرشي فهذا خطاب دا اخيري والزيادة تنفع زيادة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والزيادة تنفع يوضا بيارته سلامك مكروه على من ستسمع ومن بعد ما أبدي يسمع ويشرع مصل وطال ذاكر ومحدث خطيب ومن يصغي إليهم ويسمع مكرر فقه جالس لقضائه ومن بحثوا في الفقه دعهم لينفعوا مؤذن أيضا مقيم مدرس كذا الأجنبيات الفتيات أمنع ولعاب شطرنج وشبه بخلقهم ومن هو مع أهل له يتمتع ودع كافرا أيضا ومكشوف عورة ومن هو في حال التغوث أشنع ودع آكلا إلا إذا كنت جائعا وتعلم منه أنه ليس يمنع كذلك أستاذ مغنٍ متغير فهذا خطاب والزيادة تنفع وجه ندا بعضی سیزونه ته په نسبت مستثنا دي او بعضی سیزونه ته په شرعي یا فقهي مسائل مستفاده سره مستثنا دي مخکلا وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف مطلب دا چې سلام کې دا څوک نه کاوه چې دا پیژنه بیا خوریا شوه علامت تعریف پیژنه کله پیژنه سلام اچوا وایي کې ولې چې الله لپاره شي چې الله لپاره شي نو ثواب او شوبات مستثنا دي اوس مولانا صاحب تطعم الطعام وړه ورکول دې سره معاشره کې څومره زبردست یو بل سره الفت او مینه پیدا کیږي وړه ول ورکه نو معاشره کې الفت پیدا شي مینا بغض حسد به ختم شي اجاره وړه بغض حسد به ختم شي الفت مینه به پیدا شي بغض حسد به ختم شي او غریب تباب پیدا ورسي تمالدار ثواب ورکوشي صدقې له لوی ثوابونه اجرونه دي
وشي غريب تبقى فايدة ولا سيجي أو بل مسوي ذاته والفتى ومحبته منها وبيناش تقرأ السلام سلام سلام معاشرة أمن بيناكي من بيناكي سلام يوم الدعاء ذاك لمن بيناكي أو محبت بيناكي بمعاشرة او کله چا بدل کیو بل سره کومي سلام سلام روز خط پیږي دا معاشرتي امور شو اوس مولانا صاحب امام بخاری رحمت الله علیه عجیب ترتیب نیولې د لکسیا واپس خیر مسائل مستنبطه واسه مناسبت کتاب العلم سره د کتاب باب سره واضح دي ولې چې دا ايو الاسلام په جواب کې دا تطعم الطعام وایي دا چا په جواب کې نو معلومی کی لا چې شعبه الاسلام شو ولمن الشعبه ما غشت وجوديتنا ولي ايو الاسلام ايو خصال الاسلام په جواب کې دا په جواب کې ايو خصال الاسلام ايو شعب الاسلام نو چې شعبه تاسو کې دا خاصه نو معلومی کی لا چې تاسو شعبه الاسلام شو کنه خاصه الاسلام شو او شعبه الاسلام شو د مناسبت شو فحديث زمان المشروع معقول كده عشان قسم التفوز رسول الله وانا نقولش ده عشان قسم التفوز رسول الله مباركنا نقولش وستعلنا نقولش او كل ده زمان المشروع اطعام الطعام دوله ورنول شعب الايمان ده دوله ورنول او بالسلامه جوال فحاضر من كبغايب شعب الايمان او بل سلام کې دا تخصیص په توګه چې دا پیژنم سلام چې مودانه پیژنم سلام نه چوما په هر چا سلام چوا دا دې بل مسله معلومه شو خو باندې دې مستثنا دی هغه مې درته وې دا شعبې د اسلام شریعت معلومه شوې او سات اخیری خبره دې معلومه ودا چې رسول الله مبارک په دې ټول کې ترغیب په مکارم الاخلاق ورکړي ترغیب په چا ورکړي چې خوي او بل سره استعمال کړي خوي استعمال کړي اوس بل اکثر دلار شو مولانا صاحب مکارم الاخلاق کې لومبه درجه کې د ټول لاندې درجه دا غدا چې مسلمان ته ضرر نه رساو یاد لرئ خبر لومبه درجه کومه یو ده چې مسلمان ته ضرر مرساو دلانه مرتبه دا غینه پورته مرتبه مواسات دي سموي مواسات بل ته خیر رسول دا بابا غدي لومبي باب کې د مکارم الاخلاق لاندې صفات ذکر شو چې مسلمان ته ضرر مرساو دا غینه پرسه بیا څه کوا دا غینه پورته درجه د مکارم الاخلاق سره مواسات سموي مواسات بنت خير رسول مواسات بنت خير رسول دا به درجه شو مواسات اغه پاسه درجه سره مساوات چې دومره خیر رسول چې ځان سره مساوي کې دومره خیر رسول چې ځان سره مساوي کې یو جوړه تا چې هغه مناستا په جوړ ورکا نو دریم باب کې هغه يحب لأخيه ما يحب لنفسه أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه برابر والے او دا غیر اوچه درجه سره ځان نه ورکا هغه کوي دا غیر اوچه درجه کما یو ده چې ځان نه اختیار ورکا حب الرسول من الايمان چې د خپل ځان نه او د بلار نه او د ارجا نه زیاته مینه ورسره کاوه هغه کوي کنه لومبه درجه کما یو وایا نا مواساتنا عدم الإسراف يعني دا مكارم الأخلاق تكون لاندې درجه سره ضرر مرسوا هغه دا درجه کې شو المسلم من سلم او أي الإسلام أفضل کې ذکر دوه دوه دویمه درجه کما یو مواسات خیر ورته ورسوا ادا دریمه کما یو دا مساوات سمي وي مساوات سمانا جزان سره څه کوا هغه دا باب دی يحب لأخيه ما يحب لنفسه او بل کم یو دی مولانا صاحب عیسی سموي
ایثار زمانہ لا نجات کوا دا مساوات وکړه لا نجات کوا دا پیغمبر سره مینه د خپل ځان نه بلار نه ارجه نجات ورکړي او دا غیر پر پورته مرتبه کماله دا غیر پورته مرتبه خپل محبوب سره ځان نه زیات مینه وکړه دا غیر پورته مرتبه دا چې د محبوب ګاونډیانو سره مینه وکړه نو په شی خبره دا محبوب چا سره مینه وکړه ګاونډیانو سره هغه خو پیدا و هغه سره د ځان او پلار نه زیات د هغه ګاونډیانو سره وکړه نو حب علامه الايمان حب الانصار بالصلاه څومره عجیب ترتیب یې کې هو یاد لرئ او په دې بیا وګورئ باب المسلم من سلم المسلمون او باب اي الاسلام افضل کې کومه مرتبه شو کومه روايه کې عدم الاسراف دا مکارم الاخلاق کومه مرتبه شو جوړه کې عدم الاسراف اطعام الطعام الاسلام کی ترقی شو دا ادنا روانه ترقی کومه مراد شو مواسات څنګه کاوه او بیا باب من الايمان ان يحب لاخيه ما يحب لنفسه كده غير ترقي وشوا كل ترقي ده اثنان على مساواه وباب حب الرسول من الايمان كما يشوا ايثار كده ذات زياده كوا او رسل الرشا باب علامه الايمان حب الانصار عليك سوي دون ايثار دون ايثار دون ايثار چې محبوب دا وړیا سره مکمنه او دا مینس کې یو باب د متعلقاتونه دي او په کې بیا ذکر کوم نو دا په مکارم الاخلاق ترتیب د ادنا اعلی طرف روانه ده زه خپل پسې شمانه ناسه لا يحب لنفسه وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة عن قتادة عن انس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن زيد المعلم قال حدثنا قتادة عن انس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه من الايمان يوم اقل جوا شعبة من الايمان سمعنا شعبة الايمان ندا ان يحب يخفي وصليه لاخيه لا ان يحب مبتدا شوا او من الايمان بخبر مقدم دي او قدر يحب خفيف فعل مبتدا نه واقعي نو علي مصدري کې فعل داخل في فعل په تعويض د مصدر ګرځي شعبة من الايمان ان يحب يتمنى لاخيه القلب صدرون مسلمان والمراد دي مسلمان انما المؤمنون اخوة ما اغوى الاخوه يحب لنفسه اذا الاخوه ان يحب الرجل لاخيه والمسلمان الله ما انا شيء ما موصول بها يحب الى رجل اخيه بالزان دبارا اذا لك محب قبل اخوك دا ترقي ادنان على قدر مساواه ونادا مولانا ترجمه الباب في التشريح تا او انا وذ حديث كده توصف مناسبت ترجمه الباب دا كتاب الايمان سره واضحه ده من الايمان بس دې باب مناسبت د کتاب سره راوړل دی وایي دا واضحه ده او تشریح ترجمه الباب حدیث کې روانه ده مسدد د ټول صحاح راوي دي او د عجيبه نسب ده مسدد ابن مصرد ابن مرعبل ابن ارندل ابن سرندل ابن غرندل لا ذلك محشيد الذي كده مسدد ابن مصرد ابن مرعبل ابن ارندل ابن سرندل ابن غرندل ابن ماسك دا رقية العقرب هذا موضع محدثين مشهور ولين مشهور رقية العقرب بيقول رب سوجي شكنا بيدافعوا يبدي سر بيزار خاتم شيء متى نستشعروا مكرلا او حقيقة علينا لا خبردار دي وخير اجلوا محدثين ندي او دكتور صحاح ولا بيدي او بصري دي خان بصري رابدي قال حدثنا يحيى دافع يحيى بن سعيد القطان امام الجرح والتعديل بيجنا كده واصبروا بيجنا ان شاء الله يحيى بن سعيد القطان امام الجرح والتعديل عن شعبة بن الحجاج الشبيلي عن قتادة وما يريد قتادة احفظ الناس تابعين
عن انس بن مالك حضرت انس خادم رسول الله مبارك عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن حسين المعلم عتب بن شعبه ماته عتب بن شعبه حسين معلمه بصري الخام حسين معلمه ده ټول تعلیم به خلکو او د پلار نوم یې زکوان دی حسین ابن زکوان حسين ابن ذكوان البصري الأربيلي رجال ټول بصريين دي ها نسوي والقوس ټول بصريين دي ناميان ودلته سوال وکړه چې حسين ابن معلمه په شعبه باندې عتاقو او د دوه استاد قطاده دي نو هغه ولې نه وي اختصار وکړو تاسو به ویلو حدثنا يحيى عن شعبة وحسين المعلم ويلي په خبره ماتو بلې به یې کړیو کنه نه یو ځای ته کنه چې شعبه د قطاده نه په عن سره نقل کوي او حسين معلمه د قطاده نه په حدثنا سره نقل کوي دا معمولی فرق د وجه نه امام بخاري ګور ماتو پرستو کنه ماتو دون احتیاط تاسو خپل سوچو کې دې دون احتیاط چې ما د شعبه د قطاده نه نقل کړي د معانی ویلي او حسين معلمه چې نقل کړي د قطاده په خپل سند کې حدثنا وهي عن انس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه مؤمن نشي جوړي دی یو استاد حتی الا يحب لولك الفلورنا مراد ورن مسلمان او مراد دی ما هغه شي چې ځان یې ورکه اوس مولانا صاحب په دې پوری مضبوط سوالونه واره دي اوس وسه ځان له کوم شي ورکه هغه شي چاله ورکه ځان له مال ورکړي دي نو هغه مسلمان ورن ورکه ولا مشاركة في المال كفردي سوي مقبل المال في شريك أو كم لا صار شريك هذا سليمان عليه السلام سوي ربي هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعد وده سوي ربي هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي الله لا صفات شيء لا يبقى مناسب وده سوي او ته رسول الله مبارک فرمایي دا د صحابه بل وخت ولا نه کوي دا سمانا شو چې دا تر په ما کې خلک شریک ما موټر سایکل دي دا هغه هم تاسو نه او یا په خپل باندې نو ما دا لازم کواغستا بل ما ما سره کوم مسلمان لا او بلا شي او یا خپل کې بشری لا نفقد وكذا فبل ما شريك يحب لأخيه ما يحب لنفسه لك لا تضام جورج ظاهر والمال كي بل شريك يا راي برابر لا خلت تعالى ان هو قد قسم بل قولي امرك وشريك مشاركات في الاموال شوف الزعاج تاخذ مسألة زبط تفسير لا نسموه بل وقع لا نزل گورنری په هم بل نه کوم لا نه ماشي په هم بل نه کوم لا نه مکان په هم بل نه دعا کوم چې خدای دې ورته نو څنګه وکړم لا نه خدای دا ټول پکې ده ولا نفس الحديث تعلق ده حسن خلق سره مشاركت في الاموال نه ده مشاركت في الزوجات نه ده مشاركت في الزراعات والارضين نه ده مشاركات في الأموال مشاركات في الملك بادشاهي مشاركات في الأموال مشاركات في الزوجات ده دي سوشي لك حسن خلق سره تعلق سمعوي هو إلى من حسن خلق سره تعلق سمعنا إذا أرشانا دا قمل لك ما سره خلقوي بوكي نبلم خفي تفرق نبلنا دا قمل لك جماعة لخلق السلام يجب تنفذ السلام يحب لأخيه ما يحب لنفسه لا نبلنا كان خاء إذا ما لخلق إذاته كده ولا بالله دا غاني إذا ما نمور كان لخلق إذاته كده ولا منو كان دا غاني ما لخلق روتيرا كبل لا ولا دا غاني شبا خلق دي كما دا بجو بسر رحم لا سا كده بل بجو سر رحم لا سا دا غاني چې بل د تاسو تکلیف ونه راځي نو بل ته تکلیف مرسته
یا دا سره او تاسو مثال درکړو چې دا ولې کړه نبی کریم صلی الله علیه وسلم کې ناس کړ یا دا الله رسول زه په ایمان ورو کومه په سر د دینه اجازه تا کې شاوت ملي دی بالکل رسول الله او صحابه کو ناره کې دا صحابه لګي لیکن رسول الله مبارک ورته شوی بیا تحبه ليحبك اور لا ذکر نام قربان بس هو بیا قول نه ونه تحبه لزوجتك تحبه ليحبك تحبه لبنتك تو پټنا قربان بس سړی په تاسو پوهه نه صحابي کوئی ابوي شو راځي نو واقعي د چې دا د نه کوم چې هغه ګوري چې امر د چالو چې هغه د خپل خدای سره خپل سره دا نه بل به سي ګوري با نو چې د خپل روح خور سره بدفعلی یا د بل ځان نظر نه کوي نو تب د بل روح خور ځان نظر ولګي تداخل نه کوي چې مال سو غلو کې بل نه اخلاق کې دی یو حدیث دا هغه حدیث دی چې امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ دغه مبیزو احادیث په اتخاذ کړی دی یو مجدا ما مکه ویل انما اعمال بالنیات المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده او لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه امام ابو داود سرور حدیث اتخاذ کړی دی یو مجدا امام ابو حنیفه تو حدیث اتخاذ کړی دی یو مجدا او زبردست معاشره کې کدا چاو دا نه مفهومه چې ما نه شغلو کې نو څه تبل نه ولکې دا نه مفهوم چې ما نه شو سفیر راځي بل نه ولکې دا نه مفهوم چې ما سره شو دوکو کې بل سره ولکې دا مفهوم چې ما نه شو چې پیسې وکړای نو تبل نه جواب کا دا مفهوم چې ما نه شو چې راځي تبل نه جواب کا دا مفهوم چې ما سره شو دوکو نه کې با خرید پیرو کې نو بل سره خرید پیرو کې دوکو دا مهم چې زما بچو سره ما سره خلک کو اخلاق سره پیشي نو تم بل سره پیشا په یو حدیث عمل په قسم الله ټول معاشره کې باندې رسول الله مبارک جواب یې ورکړی دی یو راکوډه جمله کې دریاب په ټول کې باندې انسان عام انسان نشي کېږي دا پیغمبر دی یو ټکی جوړ ځان نه تخلیق وکړي حسن خلق سره تعلق دی مکارم الاخلاق سره تعلق دی د بل نه ځان سره خفوي سره ضرر دې څوک درنه کوي خفوي سره شابه تکلیف دې درنه کوي خفوي سره خلک استعزاز کوي خفوي سره تا د مور پلار او بچو دې خلک عزت کوي خفوي سره استا کمال د بچو ته خلک څوک ضرر نه رسي نو دا بل ځان لري دا وخت نو بل نه بل جا ته ضرر نه رسوا بل جا سره دوکه مکوا بل جا خراب شي مخ رسوا بل جا بچو او احترام احترام وکا بل د پلان قدر وکا بل د ایزامه ورکوا لکه کوی کنه دا خو خیر چې زماده خلک اکرام دي بل اکرام حسن خلق سره او یا مشورې سره تعلق څه دې لګا مشورې سره تعلق حسن خلق یا مشوره څه معنی چې د چا سره مشوره کې نو دا هغه چې مال دې خرابه مشوره نه کې مال دې کوم مشوره راکې مشوره نو بل نه مشوره ورته کوو سره وکړو یا مشورې سره دا خورته چې مان جانا مشوره کوم دې کوم مشوره راکې شابه خرابه نه دوه ورکی ته بل نه مشوره مشورې سره او یا درېما مصدر تویل دریم الله په مقدر کوم حتى يحب لاخيه مثل ما يحب لنفسه تقيت ولا لا لما سمعت خدای پاک دا څنګه زمان او کار دې تاسو نه خدای چا زمان کور دې يحب ورکول نه دې تاسو نه خدای چا تاسو نه به شي په مثل مقدر نو یو سوال بیا راځي ادا دې چې بیا دغه دا سليمان عليه السلام یې اول دا سوال یو سوال نو خیر دی دا واجب او فرض نه دي تاسو پیږئ په خبره سليمان عليه السلام او هغه خپل یو تبعی تمنا کړی دا چې کړی نه کړی تمنا کړی هغه دې له خبر راغلی تبعی تمنا او خیال هغه او د مستثنا وکړه بس چې یو کس مسلمانانو بادشاہ یو وکړي مسلمانانو بادشاہ وکړي دا څه نشي ویل چې زمونه اسلام
बादशाह को यो पकारे मिसल की नशियाना के मुस्तस्ना ताकि ज़रूर बादशाह बिला बिला इला योम अलकौता बलौता बल पर इस्लाम के बोले इस्लामी ममलिकत सरहद इस तरह से उमर को दुनिया में बादशाह सुलेमान साहब पटोला दुनिया हज़रत अबू बकर हज़रत उमर हज़रत उस्मान पटोला दुनिया में बादशाह और मुस्तस्ना हाँ तो याद आ हौसला हौसला ताल्लुक मुकारे मुनफला या मशवरे सरा या मिसल व मुकाद्दर का उसको मक्कल दो सवाल का वाला एक मेनू मानते याद नहीं इधर का बकीरी मुसलमान नहीं याद नहीं शु समय में नाकित यो जवाब पड़े ची ईमान का मिला मासवे जो जान ना कैसे मेहमान ले जाते मांगो इधर सिफत बकीरी दाना इस मुला दे ना इस मोमिन दे दास इधर का क्या मोमिन अब याद रहे जवाब है कि तारुफ तो मोमिन कैसे कहें तारीफ में न कहें ते तारुफ क्यों सिफत ज़िक्र कहें खलास जो हमारा मसाइल मुस्तमद और मसाला मुस्तमद दादा कि हम मुशावरत की मुसलमान दादा मौका इस्लाम ना या हुस्न खुल्क के मुसलमान दादा अगर प्रियुटा जे तबन्ना लकम फाते और नगरा है पमोली आवाज़ से समझकर कदापि दरकिनी शाबा ईमान ने नाचे से और तो कोई मासियत दरद न रसे और द्वार फैल न रसे दादा से द्वार से कदा दरकिनी ईमान ने नाचे से पमोली आवाज़ अव्वल रसूलुल्लाह हमारे तरगीब के मुआशरे की वबत सरा मसावात होती है उसने खुद के मशवरे के मुसावात के वबसरा रसूलुल्लाह मुबारक मुआशरे द अमन तरगीब बोलते हैं मुआशरे द इत्तेफाक तरगीब बोलते हैं यो मतलब जो करें आप मुसावात के इत्तेफाक के मुसावात के अमन कायम के मुआशरे के दादा रसूलुल्लाह मुबारक बस करूँ और जवाब में करीब जब हुजूर पाक के मान शुमार बस करूँ